چې موږ نن فیصله وکړه چې انشاءالله انشاءالله تعالی زه به ستاسو مشر یم راځئ به انشاءالله تعالی او انشاءالله تعالی زه به هلته ما د خپل ایمان په خبره وکړه زه خبره مې درته وکړه زما یقین دی زما ایمان دی چې یو ورځ به ضرور جوړېږي کشمیر پاکستان ضرور به جوړېږي دا زموږ ایمان دی دا زموږ یقین دی کشمیر زموږ جان دی زموږ ځان دی پاکستان واقعي د هغې نه نیمګړی دی زموږ مسلمانان دي په چا کې چې ایمان دي چې په چا کې ذره بې ایماني په کشمیر به خفه کېږي نو موږ د زړه نه خبره کوو چېرې زموږ بلکې زما په خیال نوجوانان اکثریت دا وایي مشران دا وایي چېرې پکار دی چې زه لاړه جهاد له هماغه دې کافرانو سرونه کټ کړي لکه دومره زموږ جذبه جنون او دا وینه جذبات کوي اخرنی جنګ هم د هندوانو به یا مسلمانانو به هندوانو دا هندوستان دی په دنیا کې نور هندوان نشته او انشاءالله دا پاکستان دی دا مسلمانان دي دا زموږ په ځایانو باندې دشمني ده انشاءالله جنګ به هم مسلمان ګټي نو موږ به په خوله لګوو انشاءالله زموږ زړه به مضبوطي زموږ حوصلې به مضبوطي زموږ به یقین وي موږ به حوصلې نه ویلو چې خدای پاک په کشمیر انشاءالله تعالی ازادۍ او کشمیر به انشاءالله تعالی د پاکستان عزت ده او عزت به جوړېږي الله ته پته ده چې زموږ په ډله کې جنون او جذبات شته د اسلام دپاره زموږ شته الله پې کولی زموږ زړه پې کولی زموږ یو زموږ د ګوتې نه واله د سر د ویښتو پې موږ دا دوه فرشتې ناست دي چې زموږ د دې زړه او د خولې په فاصله کې فرق نشته دا لوز کوو دا وعده کوو چې موږ به د کشمیر لپاره جدا کېدو دوه رکعته نفل به کوو د هغو لپاره به جدا ټایم ورکوو واده وکړو دعا به کوو دا موږ چې څومره ناست یو ټیک ده خصوصا دوه رکعته نفل به کشمیر ته کوو الله ته به ژاړو چې خدای پاک به دې کلک وړاندې وکړي ډېره مننه ډېره شکریه السلام علیکم